अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातामिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। उलमाए किराम दरदुल हाद दरसुना रवान दी मगरिबी फ़िक्र फ़लसफ़ा बयानी की परुन मंग सवालात कड़े मुफीद मालूमात उन्वान लांदे नन बहम मुफीद मालूमात उन्वान लांदे बस सवालात को द मुल्हिदीन नो दे सर तरबियती मजलिस को कम ज़रा खबर परुन पाते हुआ पर मौजूदा ज़माना के साइंस सुमर तरक्की करे द दीज़ ने इबारत शुरू कशा मुझसे मुफीद मालूमात में मौजूदा ज़माना की साइंस सुमर तरक्की करे द रदी बावजूद टोल साइंस द दुमर तरक्की सर ज़लज़लन ज़लज़ले निशी कंट्रोल वाले परुन पर जापान की दुमर खतरनाक ज़लज़ला रहा लश्द पुरने उल्टा पुल्टा को दुमर खतरनाक ज़लज़ला वो शमाय ट्रक का तो शिदा सी उल्टा पुल्टा के दो मैं खुदा पाक हो दे वले निशी कंट्रोल वाले सुमर साइंस तरक्की करे दा द टाइटैनिक द जहाज अमल बन शि रही तेरे समंदर में आसी वही मंगदासी कड़ियो मंगदा 50% मालूमात नरिसो दे पासी के साइंस द फार्मूला द अल्लाह द वजूद ने इनकार करे साइंस मौजू मादा दा अगर दे वही मंग ते ओखे वदा कुछ यानी मतलब खुदा महसूस कोले शनो खुदा खुदा महसूसात न बावरा दे कने यार कुछ बोले शाबाश हो संगजी दा अंडे ना आगे पोस्ट के भी या द मल्टी पोस्ट के दे हम दासी दजमा के हम पोस्ता करे चाहे त कर्श अर्ज वे लगे क्रस्ट वाई दादा 8 किलोमीटर नवाले तर 40 किलोमीटर पूरी हां द समंदर द फर्श न लांदी 8 किलोमीटर वी او द उची दजमा के न लांदी न 40 किलोमीटर लांदी چې د پهل نه دغه د ایسدا د تکرش ارز ول کیږي کرست مرتوای د دین لاندې بیا ګرمه حصہ شروع کیږي ایت وسط هول یا منټل هول وای کیږي دا د زمکې نه لاندې 200 کیلومتر نه دا د 200 کیلومتر نه لاندې نه شروع شي او د دې جوړواله 2900 کیلومتر ده او د زمکې 15% په د باندې مشتمل ده شابه او دا حصہ ډیره ګرمه ده ډیره زیاته پته کې به لاوا جمع کیږي دا چا پکې په دې زمکه کې دا دوه خصوصیات دي دا د آتش فشار د وجنه د لاوا د زمکه ساتي تراشي او په دې حصہ کې 2200 سنټیګریډ 2200 سنټیګریډ پکې په 50 کې موږ نه شوټینګ کېدل به چې لا 2200 سنټیګریډ ته خبر ورسي الله اکثر زلزلې د دې د وجه ناراضي شابه مفید معلومات زلزلہ د قیامت یو نه خده په دې وخت کې انسان محسوس کوي چې مونږ الله تعالی مخ کې څومره کمزوري او بیوسه یو دا زلزلہ د اچانک راتلونکي قیامت مبارک کې خبر دا زلزلہ چې راځي دا د قیامت د نخونه او نه خده دوستانو شابه ټول ساينسدانان په دې متفق چې د کائنات آغاز شوه دی د بیگ بینګ په وجه یعنی مخ کې سنو بیا په وجود کې رااله دا خبره په خپل د الله تعالی د موجود کېدو گواہی ورکوي زګه کوم سیس چې د خپل آغاز زګه چې سیس آغاز وی د آغاز ورکون کې موجود وی کنه دا کتاب په خپل لیکل شوی دی کله چې لیکل دی خدا خو مالک له خواري می پکړی کنه د دې کتاب د الفاظ سم دا ما سکړی دي مہاراجا مکړی دی او ترتیب نور کړی کنه خو د کائنات د ترتیب چا ور کړی دی کائنات کی ترتیب څو کنهشتا چې دا ترتیب ور کوله پته ولګی چې څوکشته کنه خلیدل پکې ضروری نه دي شابه زګه کوم څه خپل آغاز لري دا په خپل نشي شروع کېدل شابه دا به بل چاته محتاج وي مفید معلومات سوال د ټولي دنیا د ټولي ساينسدانان دا نشي معلومول چې زلزلہ په کوم مقام کې او په کوم وخت راځي زلزلې په وخت انسان دا محسوسوي چې موږ مجبور او به اختیار یو بل د علم الافلاک د مطالعه نه دا معلومیږي چې د سیارو په خپل منځ کې جنگیدل ممکن دي شری دا سری په هوا کې روان دي نو دا ممکن دي چې څوګي زمکه د مریخ سره و جنگيږي زمکه د سپوږمۍ سره و جنگيږي خطا ممکن دي مخکې ځان د نظام شمسي د وجود د پاره دوی یو توجیه پیش کوي چې سیاري په خپلو کې جنگیدو په وجه نظام شمسي منځ ته راغی دی وایي دا نظام شمسي ولې راغلی وجود ته دا راغلی دی دا سیاري خپلو کې و جنګېدلی او بس دا نظام شمسي ته منځ ته راغی نو دا عقل مني شاباس نو سوال دا دی چې سیاري اوس په خپل منځ کې ولې نه جنګېږي دوستان جواب د سنسر نشته د دې جواب قران پر ورکړل د لشمس هم بغي لها و لشمس هم بغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون تا نه ویل کنه چې مکه گردش نه کوي ولې نه کوي کل فی فلک ټول فلکونه سکي گردش کې روان دي لامبو وحي په خپل رفتار کې روان دي نه دي د مناسب د لمر د پاره چې آسان شي چې لاندې کلیس په او نو شپه د ورځې نه مخکې راتلی شي هر یو خپل دایره کې روان دي لامبو وحي او چپی وحي انسان چې د کوم عناصر نه جوړ شوی دی کا ټول په کثیر تعداد کې پزماکه باندې موجود دی موږ چې د کوم عناصر نه جوړیږو هغه په کائنات کې موجود دي زمکه کې موجود دي
د دې باوجود د ټولي دنیا ساينس ولې انسان نشي جوړولای حتی رپورټ جوړ کو په دې رپورټ کې تاسو کا دا ګلاس هم چا جوړ کړل دي ګلاس کې بد دا ګلاس او په انسان کې څه فرق دی ملحدین وي په ګلاس او په انسان کې څه فرق نشته دا ماده او دا ماده موږ نه په دې کې دنه خصوصیات الله چا پیدا کړی یا په دې موبایل او په انسان کې څه فرق دی موبایل کې دا وینډو پکې دا موبایل کې ما دماغ پکې شته که نشته دا ډیټا خو دماغ ده کنه 256 او 500 جی بی چې وي خو دا ډیټا دماغ دی کنه خطا د ته پته لګي چې د موبایل ته خپل ځان معلومات کیږي نه کیږي دا به سره نو تا ته څنګه به پته لګي چې زه انسان ما زه شعور لرم زه رښتیا ویلو کې خوشحالي کې دروغ ویلو کې سړی خپه کیږي مثبت کارونه کوي او منفي کارونه ځان ساتي دا چا پکې پیدا کړی الله تعالی شابه جدید ساينس وايي کله چې انسان د لفظ ویلو اراده وکړي او د ژبې ته حرکت ورته ساينس وایي کله چې انسان د لفظ ویلو اراده وکړي او ژبې ته حرکت ورکړي نو په دې حرکت کې د هوا یو چپه پیدا شي لکه څنګه چې په ساکن په اوبو کې کاڼې وغورځوي هغه یو چپه پیدا شي یو اوبه ولاړې دی ته پکې ورکړې غړوپ وکړې داسې شی وخوځېږي دا اوبه دغه شانته کې د هوا سره دا چپه پیدا شي د ساينس دا نظریه ده چې د ټولو هغه انسانانو اوازونه موجود دي کوم چې تر اوسه پورې دنیا ته راغلي دي اگر چې ډېر انسانان وفات شوي دي نو ساينس د هغه مړه شوو انسانانو اواز محفوظ ګڼي او مذهب د هغه ټول اعمال محفوظ ګڼي ځکه چې ساينس د دوی اواز محفوظ ګڼي د یو وخت دعوه کړو فرانس والا ورته نبی له سلام اواز دکړه دا اواز چې سوزي د خپل نه دانه ختميږي سکیږي دا موجود نو موږ ته نشي هغه به دروغ دي او استقبال بم دې ته شوشه ورکول د چا پلارم د چا आवाज نشي معلوموله په دې باندې موږ سره پوره مناظره کړو د ملحدینو سره کوم ځای زمونږ دیسي ملحدان دي چې په आवाज باندې کنه आवाजونه आवाज محفوظ دي چې आवाज محفوظ ته څنګه معلومه خدا आवाज د اندوانو دا کیده ده چې و پیری سوګ راځي دا سوال به منکو چې आवाज محفوظ دی تب आवाज څنګه تب تاسو ټول یو شان आवाज وي ته خو چې یو ځل د انسان په شکل کې راځي بل ځل به د حیوان په شکل کې راځي نو عجیب منطق د مخ کې ځان شابه مفید معلومات د مذهب نظریه ده چې په ورځ د قیامت به اعمال تلل کېږي نو د من اعمال محفوظ ساتو دی کله ته باندې سوال وشي چې تاسو عمل به څنګه ظاهريږي عمل څنګه ظاهريږي نو بعضي مثال د میموري کارت ورکړي میموري کارت کې څه محفوظ کړي یو کس سوال وکړو میموري کارت نو ورته میموري کارت خو خرابېږي بیا بس جواب ورکړي چې تا ته کې دي چې عمل جبرائیل السلام نه شي کرام کاتبین نه شي ډیټا ته ډیلیټ شي بیا بس کې ډیلیټ کیږي کنه ډیلیټ کیږي یلګه نو د دې جواب دا ده چې دا نه ختميږي عمل څنګه چې आवाज نه ختميږي د عمل هم نه ختميږي او دا محفوظ دي دوستانو بل د دې تعلق د مابعد طبيعت سره د سره ده صاحب سيم په دې به ایمان لري سبا لري یقین به لري د مذهب نظریه ده چې په ورځ د قیامت به اعمال تلل کېږي نو دلته سوال راځي چې د جسم خو نشته څنګه بدل کېږي نو جواب دا ده موجوده زمانه کې ساينس داسې ماشینونه ایجاد کړي چې د انسان په ذهن کې کومه خبر راشي هغه معلومه وي د انسان جبه ته کوم الفاظ محفوظ کړي د سټیفن هاکینګ د اخره کې کوګ شو څه شو خدای نه مننه خدای به بیماری نه به خودکشي کوله خو چانه پر وسو د دې اننګو کې دغه لګولې تاسو ګورئ د تصویرانو ګورئ سټیفن هاکینګ ورکی بر ناسات بر فضا ته بوتل واحد پالج زده سړیو معذور سړیو چې دا بر فضا ته دی به بوتل د اننګو سره علي لګولې وي د بچ سوچ کو اغه اننګو بالته بلیکل کول د لور ټول کوګو کنه نو ته سوچو کا ساينسدانانو دونه خبره ثابت کړل د چې دوستانو یو ذهن کې او د غراشه هغه الفاظ محفوظ کیدي شنو عمل څنګه نشي محفوظ کیدلې ها ساينس وايي انسان چې کوم عمل په کوم مقام کې وکړي که په تنهایی کې وکړي او که پرانا کې وکړي که یوازې وکړي او که په مجلس کې وکړي هغه ټول اعمال په فضا کې موجود دي ټول اعمال محفوظ دي دا په خوا به د خلکو اعتراضات کو ونزع الموازین القسط باندې چې دوی اعتراض کو چې دغه به څنګه تلې مونږ جوهر دی که عرض دی دا څنګه تلې مولوی صاحب مونږ څه شه دی مونږ څه عرض دی ها مولوی صاحب عرض دی کنه قائم بالذات خو نه دی کنه صفت دی کنه خنو دا به څنګه تلې نن تر هوا تلل کیږي کنه تلل کیږي نن هر څه خبره تلل کیږي دا خبره ونه تلل شوي ورنه تلل کیږي وای شو ارسنن سبا وتلل شو نو هغه د معتزله او عقیده هم دلې ورې شو د جدید ساينس د وجنه خشابه مخکې یو عقلی دلیل د قیامت مبارک دا هم دی چې د انسان ډېری تمناګانې پوره شوي نه وي چې د مرګ ورته راشي او خواهشات یې نیمګړي پاتې شي انسان ته داسې ژوند پکار دی چاته د ټول ارمانونه پوره شي
د چا ارمان دلته پوره شوی دی 1000 کاله د عمر شي خو تیر شي دی نه پس به بیا ته څه کې راته وایه 1000 کالو کې د چا ارمان نه پوره کېږي نوح علیه السلام نه چې تپوس وکړي چې دنیا دې څنګه ولیده وایي چې په یوه دروازه راشي او په بله تې وځي 900 کالو کې ارمان پوره نه شو او ټول عمر یې تکلیفونه والټه کول کړي د الله د دین دپاره شپې او ورځې د خپل قوم ته دعوت ورکړو بیا څه وایي ربي لا تذر علی الارض من الکافرین یا الله یو کور یې ژوندی پاتې یو کور یې محفوظ ونه ساتي ټول غر کړه چې 900 کاله ورته او یو زمونږ نبی علیه السلام دی چې په احد کې ورته کافرانو چې کله مبارک په غاښونو باندې ولګېدو زخمي شو نو څه ورته وایي دی له خیرې وکړه څه وایي اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یا الله دوی ته دوی معاف کړه دوی ته پته نه چې زه ستا پیغمبر یم مخکې ځئ دوستانو زمونږ عقیده ده چې ټول ارمانونه به ژوند په آخرت انشاءالله پوره کېږي خدای دې زمونږ پوره کړي ځکه چې موږ د آخرت ژوند منو لیکن د ملحدینو دواړه جهانونه خراب دي دواړه تباہ او بربادي دلته هم شک دي ولته هم په شک دي ځکه چې په دنیا کې بې سکونه ژوند کوي په آخرت باندې ایمان نه لري هلته دنیا کې بې سکونه ژوند کوي ملحدین اول ته به هم سوي دوستانو هلته هم په جهنم کې سوځېږي خدای پاک دې دوی هم بچ کړي د جهنم نه موږ زه اکثر ملحدینو سره نرمي کوم ما ته ویره تم زمونږ خوښ ما زمام تاسو خوښه سئ کافر زمان راځي چې مسلمانان هم کوم یو بعضې وخت مې غوسه شي خیرې ورته وکړم بیا قسم په خدای بیا خفه یو موږ له دې خیرې ولې وکړو ما خیرونه څونه هېرېږي ظالم بچو خو راشي مسلمانان چې بیا ما ځاسې ګپ مې رسول الله کوم شابه مفید معلومات په ټول کائنات کې صدا سي جاندار دي چې د مستقبل د پاره سوچ کوي په دوی کې انسان هم دي نور حیوانات مثلا هم د سبا د پاره سوچ کوي لکه میزان یا لکه میګان یا مرغان د خپل بچو د پاره جاړه جوړوي حیوانات داسې اعمال د جبلت په وجه کوي جبلت څه ته وایي بیا سوال راغی اوس به پته لګېږي جبلت څه ته وایي که ودې نه ویلې دا غوږونه نه منې ټنګ درنه وباسمه چې دا غوږونه دې ګرم کړم جبلت څه ته وایي ټولو له سزا ورکوم که چاته نه یاد څه وایي لکه جبلت سر مخکته کوئ چټ جی پی ټي والا چټ جی پی ټي نو تاسو به اهل قرآن والا استئ پکولیان استئ تاسو چټ جی پی ټي هغه هم ځان سره بلو مناظرې ته ناست چټ جی پی ټي نه پور میرا دي بچا کول وایي د جمع صیغه ده نو غوړ سړی خو دا وایي چې هار ورته چې د ګټلې ده ګټلې خو خامخا ده چې په کفر کې ګټلې ده کفر د پاره کار کوي جبلت څه ته وایي لکانو په کمناوه کې هغه پوشیده عناصر او عامل دي د کوم په وجه چې هغه خپله بقا ساتي دا تعریف در نه هېر شو واتقوا الذي خلقكم مخکې ځئ والجبلت دا ټول مخلوقات الله په جبلت پیدا کړي که نه میږان خپل جبلت د وجې نه خپل اعمال کوي حیوانات انسانان هم کې جبلت په هر یو مخلوق کې الله پیدا کړی دی دا ولې نه یادوئ نه یادوئ ظالمانانو هسې وخت خرابوئ ځئ مخکې ځئ شابئ تاسو به پکې نقصان یې زما ماله خو یاد دی مخکې ځئ حیوانات داسې اعمال د جبلت په وجه غیر شعوري آسماني خبرې دا یېرېږي اراده کار کوي مناظرې که هم شي پکې دا په یو کال کې خیر نه یادېږي خو تاسو ورسره لږ شوق ساتئ دا ګورئ دا ستاسو د حالات حاضره پیرډ دی دا په میدان کې تا د هر ځای کې ته دا په دې کې چلېږي ته اوس په حیواناتو خبره کوې او ته په جبلت خبرو کې والله خلک وایي چې والله دا مولا دی دا نور خو چې دی نور خو چې قال الله قال رسول ورته ویو دا موږ له کالجیان څه وایو دا جاهلان دي او چې دغه دا د هیومنزم او سوشلیزم او سیکولریزم خبرې ورته مخکې وروسته کوي دا پړه لیکه انګریزي قانون چې چا ویلی دا پړه لیکه چا چې قرآن او حدیث ټول عمر ویلی موږ شل کاله طالبي وکړله او روی پاسېږي رو بس دغه ته ناست دی او بس ځان یې روره اهل قرآن جوړ کړی په قرآن پوهېدونکي دا غال دی قربان دشم مخکې ځئ شابئ هر یو ګوره هر یو لکه میږان شو د جبلت په وجه په غیر شعوري طور باندې بلا ارادي کار کوي د نتیجې په طور هغه سیس په مستقبل کې د هغوی په کار راشي انسان په هغې په غیر بلا ارادي موږ چې هر څه کوو اراده لرو موږ دلته راغلي یو ارادي یو مقصد ته راغلي چې موږ پوهه حاصله کړو موږ علم حاصل کړو موږ خپل عقیده وپېژنو شابه او میږان دا نور چې دي دا جالې چې جوړوي مرغان دی بغیر د ارادي دی خو بس په خپله اټومیټیکلی خدای پاک دوی لا ترتیب برابروي او انسان په خپل ارادې سره سره د مستقبل لپاره سوچ کوي د انسان دا سوچ کول د دې خبرې گواهی کوي چې انسان مستقبل شته چې هغه یا جنت ته یا جهنم دی شابه مفید معلومات ساينس انسان ته صرف مادي ترقی ورکولی شي لیکن د زړه سکون د ساينس سره نشته چې د هغې دپاره د الله تعالی باندې ایمان شرط دی
دا دای که چرته په ماده کې سکون وي دوی به خودکشي نه کول هغوی سکون نشته او سکون په څه کې دی الله بذکر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر کې سکون دی او د الله په ذکر کې کوم انسان چې مؤمن مسلمان نه او دا اسلام نه فالو کې دا به سکون ژوند تیری څومره چې انسان لکه علما دي زمونږ طالبان موږ څونه کمزوري ژوند تیرو خدای موږ چرته تاسو کله ګولې خوللې دا خوب د پاره لا ناس نه کتاب د سترګې دی په ټیکلې ورو بس نثار کې را پازو دا ګور دا سکون دی دا سکون ژوند چې خدای موږ لرا کړی دا چا سره نشته ګوره ها الحمدلله نو دا خبره یاد ساتئ دوستانو مادي ترقی به ساينس درکې خو د زړه سکون نشي درکول زر زنه د انسان د خیر او شر تمیز کول لدی خبري گواهی ورکوي چې د انسان د مقصد معلوم دی چې هغه په یو الله باندې ایمان راوړل دي زر شابه انسان دا سوچ کول لدی خبري گواهی کوي چې د انسان بس الله دې جنتی کوي یا جهنم دی شابه مفید معلومات د انسان ډېری تمناګانی پوره شوي نه وي چې مرګ ورته راشي انسان د تمناګانی د دې خبري دلیل دی چې د انسان د ژوند مقصد شته دی مفید معلومات په حدیث مبارک کې راځي چې قرب قیامت کې بل امر د مشرق په ځای د مغرب نه طلوع شي نو سوال دار چې لمر خو نه غروب کیږي دا ول په حقوق کې موجود دلته سوال کیږي جواب وای کنه احادیثو کې راځي چې نور بس کیږي اوس خو د مشرق نه راخېږي بیا به د مغرب نه راوخېږي جواب ساينس وايي چې داسې ممکن ده ځکه چې بعضې سیارو کې دا عمل دا د ساينس د وجې هم موږ د دې خو نور جوابونه موږ ورکړي دي چې یو دا دی چې د ځمکې رفتار به سلو کېږي څه به شي د ځمکې رفتار چې سلو شي نو دا اوس نن به په 20 منټه 2 بجې دا پرېوځي د ده چې رفتار سلو شي نو دا به نه غورځېږي دا به څه شي 10 بجې به هم شي سهار تقریبا 15 بجې به شي خو دا به نه پرېوتی نو دا به تا ته چې واپس د ته چکر چاغلی ته ورسي تا ته به ښکاري چې د دې اړخه راوختو دا به راختلی نه ښه د دې یو جواب دا دی بل جواب ساینسي جواب دا دی چې په بعضې سیارو کې داسې کېږي چې لمر د مشرق په ځای د مغرب نه ورته طلوع کېږي چې لمر د مشرق په ځای د مغرب نه طلوع کېږي په هغه سیارو کې یو سیاره زهره ده چې په سیاره زهره کې د لمر د مشرق نه طلوع کېدلو د څه وجې نه اوس هلته د مغرب نه طلوع کېږي د هغې رفتار سلو شوی دی دویم جواب د امریکای ساينسي ادارې ناسا د دې توثیق کړی دی چې په 8 جون 2019 کې ماهرینو د فلکیاتو وینا ده چې سیاره مریخ په رفتار کې وایي څه کېږي کموالی کېږي د مشرق د طرفه په مزه مزه اوس دا حرکت کوي ګوره زمونږ د انور راختلی داسې په مزه مزه مشرق داسې روان دی حرکت کوي د دې دا تبدیلی په ماهرینو نوټ کړې ده په جولای کې دا هم لیدل شوی وه ناسا د دې خبرې توثیق کړی چې د مریخ د رفتار اثر به په لمر باندې کېږي د دې په اثر وي چې لمر به د مغرب نه طلوع کېدل ښکاره کېږي هغه سروج کې مغرب سے طلوع دا بیا ورپسې وګورئ جواب د څه وخت دپاره به د ځمکې ګردش ودرېږي او بیا د ساینس اعتراضات چې کله کېږي نو ساینسي جوابات ورته اکثر تلاش کوئ قرآن او حدیث ته ورپسې مه ځئ چې ساینسي نظریه څوک پیش کوي ته قرآن ایتونه لټوي هېڅ ضرورت یې نشته دی په همدې باندې ورپسې اعتراضات کوئ موږ د هغه ساینس خلاف یو چې هغه نظریاتي ساینس بیگ بینگ د ایولوشن ارتقا موږ د دې خلاف چې د عقیده ثابت دی بیگ بینگ خود به خود وشو کائنات تخلیق خالق ورته نه مني موږ بیا څه موږ په دې باندې رد کوو نور خو یو ساينس یو سړی وایي چې زه بیگ بینگ یو نظریه منم موږ سره منو پته ور دا عقیدې در سره نه منو در سره خو د خدای تخلیق به ورسره مني او دا زمونږ عقیده چې کائنات حادث دی وایي موږ کائنات حادث دی بس د حدوث په درجه کې سره منو ولته ورته خالق شته زر ویو شابه دریم جواب د څه وخت دپاره به د ځمکې ګردش ودرېږي او بیا به الټه طرف نه رفتار شروع کېږي نو موږ ته به داسې ښکاره کېږي لکه لمر د مغرب نه طلوع شوی وي وروستو بیا په خپل سمت باندې روان شي لیکن د ځمکې ګردش به ودرېدل او دوباره روانېدل په دې سره به د ټول کائنات په توازن د کائنات توازن کې به تبدیلي راشي دوستانو کله چې ګاډي کې روانه او ګاډی چې وجنګېږي توازن بګړاو شي یو سیټ د بل سره جنگي که نه جنګېږي داسې توازن به را خرابېږي الله پاک هغه وخت به څه بدحال وي هغه وخت به موږ ټول قبر کې پراته یو چې د قیامت اثرات به شروع ټول کائناتو به غونډېدل شروع شي په هغې وخت کې به د لمر انرژي ختمېدل شروع شي د قیامت علامات به شروع شي قیامت را روان دی قیامت ته ځان تیار ساتئ مرګ را روان دی مفید معلومات د سپوږمۍ کشش ثقل د ځمکې په نسبت 6% کم دی اوس د سپوږمۍ کشش ثقل د ځمکې نه 6% کم دی موږ باندې 6% دباو ډېر دی نو که دلته ته 3 فوټه ټوپ وي هلته به 18 فوټه ټوپ والی شي او که نه دا حقیقت خبره دلته هغې کم دی که نه دباو پې کم دی شابس مفید معلومات د ساینسدانان د روح وجود نه انکار کوي هغوی وایي چې ساینس د روح وجود نه متوجه شئ لکانو ساینسدانان د روح د وجود نه انکار کوي او هغوی وایي چې ساینس د روح وجود نه ثابت کړی
جواب ساينس ځکه د روح د وجود نه دی ثابت کړی چې روح غیر مادي سیز دی او ساينس د مادي سیز نه بحث کوي ساينس غیر مادي سیز نه بحث نشي کولی او نه ساينس ته دا حق او نه ساينس ته دا حق ده چې د غیر مادي امور نه بحث وکړي شابه سي چې د اسلام په کومه عقیده باندې اعتراض وکړي هغه چې د اسلام اکثره قاعده ماورا عقل دی او ساينس هغه سيزونه ایجاد کولای شي کوم چې په عقل کې راځي کم چې د ماده نه جوړ شوی وي دوستانو یاد ساته ها مفید معلومات د مسلمان کېدو لپاره اول خپل ځان پیژندل ضروری دي الکه تاسو ځان پیژنئ کول الله پیژنئ بولې چې بول ځان پیژنئ کول الله پیژنئ ها بولې چې شابه سي ایو مې بل پال مې تاسو کول الله نام اول بزان پیژنئ سبا اول بزان پیژنئ چې ځان نه پیژنئ ته خو لیونی نو ته الله څنګه پیژنئ لیونی پیژنئ الله هغه پرتګو کمیسه مستلې اول بزان پیژنې ښا دوستانو مخکې ملحدین نو دا سوال وکړه تا اول ځان پیژنې کته دا جهان پیژنې خدای خو نه مني جهان ورته یاد کړه پلار مور ورته یاد کړه په دې کې به راټینګ وایو د مسلمان کېدو لپاره اول خپل ځان پیژندل ضروري ده که د ملحدینو نه انکار کولو سره د ټولو نه لوی اثر دا مرتب شو چې د انسان د حیوان په حیثیت باندې قایم شو ځان یې ونه پیژندو که ځان یې پیژندلی وه د به خالق پیژندلی الله اکبر شابه چې صرف د خپل طبعي تقاضا پیژني او هر ممکن کوشش کوي چې خپل لذت حاصل کړي او د خپل مقصد نه بېخبره پاتې شو دا ملحدینو په نس دنیا کې انسان واحد حیوان ناطق دی چې د دې ژوند مقصد نه دی معلومه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین زر دغه ولګو شابه